یوه حدیث کې مولا یایي یا څه تاسو ته پکار دا دی څه حرامو نه خو غوڅ ځان وساتئ بلکې هغې مړۍ نه ځان وساتئ چې هغه شبهناکه وي مشکوکه مړۍ وي. مثلا زه یو حکایت اوس خدمت کې عرض کړم. شپږم امام یو غلام و هغه مصادف نومیدلو. دا مصادف غلام یو وارې مولا واستولو 1000 درهم یې ویر کړل چې ته لاړ شه مصر ته بزنس کاروبار وکړه سامان یوسه مدینې نه مصر کې به خرڅ کړي. هغه چې کله مصر دروازې ته ورسېدل دغه تاجران هغه طرفه خال راووتل. نور تاجران هغوی پوښتنه ورنه وکړه څه حالو دی سچویشن دی. ورته وویل چې دا کوم شیونه تاسو ته د سره دي اجناس دا خو نشته ناپید شوي دي او تاسو خو به ښه ریټ کې خرڅ کړئ تاسو ته دا خوشخبري دی یو قسم ته. دوی خوشحال شو خپل منځو کې تاړه باسه وکړه څه روش موږ داسې چل وکړو دا شی به ښه قیمت کې مهنګه خرڅ کړو. هغوی لاړل هغه شی مطلب روپۍ باندې روپۍ وګټله ښې پیسې ورکې وګټلې. کله واپس راغلل مدینې ته نه د هغه مصادف ته د مولا غلام و دیا راغللو مولا ته. مولا ته ټول سفر صورتحال بیان کړلو. مولا حضور کې 2 تیلې جولۍ کېږدولې. یو 1000 درهم والا بلا مولا د دوی دا چې دي هغه د دوی مولا جان دا دی تا والا 1000 درهم ورسره کړي دي و دا یې دي ګاټه دی څه ما راوړي دی دي بریتونه توال پښتو خبره څه ما ته مولا څه شبسای راکړي. امام غضبناک شولو خپل 1000 درهم یې واخیستلې. مولا د دوی دا 1000 درهم وړه دا زه نه خلم دا جایز نه دي دا تو جایزه ګاټه نه دی راوړي. امام جمله داسې کوي یا مصادف مجادله السیوف اهون من طلب الحلال. ای مصادف د یاد وساته تورو سره جهاد کول اسانه دی رزق حلال ګټل ګرانه دی. انسان میدان کې تورو سره جنگ و جهاد وکي وجنګیږي هغه ډېر اسان کار دی. خو داسې ته رزق حلال وګټې پیسه د حلال وي دا ډېره ګرانه مسئله دی. نو که څه دي کې انسان په کار ډېر زیات کوشش وکړي څه حرام خورۍ نه ځان وساتي. حرام